بسم الله الرحمن الرحیم. په دنیا کې بے محبتونه دي. د مور ځان له محبت دی، د پلار ځان له محبت دی، د رونو خویندو ځان له محبت دی، د ښځې او د بچي ځان له محبت دی. خو د الله تعالی محبت چې دی هغه د ټولو نه لوی محبت دی، او مونږ او تاسو هغه لپاره چېرته خپل دا زړه خالی کړی دی، یا مونږ او تاسو دا سوچ کړی دی چې زمونږ زړونو کې د الله تعالی محبت راشي او مونږ الله تعالی سره خپل تعلقات جوړ کړو. نو نن به مونږ تاسو ته د یوې زنانې رابعه بصري چې هغه الله تعالی سره لوی تعلق او د الله تعالی محبت په زړه کې وو، نور هیڅ هم نه و. هغه به وي زما دا زړه ټوټې ټوټې کوي، نو هره ټوټه به د الله تعالی ذکر کوي. داسې زنانه تېره شوې ده. یوه واقعه ده چې دا یو پیري روانه وه، د ده په دې یو لاس کې اور او بل لاس کې ورسره اوبه وي. نو چا دې تپوس وکړو چې ستا په یو لاس کې خو اور دی او بل لاس کې اوبه دي، نو ته د سره څه کوې؟ نو ته وی چې زه ځمه په دې اوبو جهنم اور مړومه او په دې اور جنت سې ځمه، ځکه چې خلک جنت ته د تلو دپاره عبادت کوي او د جهنم د یرې نه کوي. زه غواړم چې خلک د جنت ته د تلو دپاره او د جهنم د یرې نه عبادت کول پرېږدي او صرف د الله تعالی رضا دپاره عبادت شروع کړي. نو د ده نه اندازه سړی ولګوي چې د ده په زړه کې څومره د الله تعالی محبت او څومره زیات الله تعالی سره د ده تعلقات. ده به ویل یا الله که زه دا عبادت د جنت د تلو دپاره کومه، نو ته ما جنت کې داخله نه کړي، او که د جهنم د یرې نه کومه، نو ته ما جهنم ته وغورځوې، او که یا الله دا عبادت د صرف او صرف ستا د رضا دپاره کومه، نو ته ما خپل د دیدار نه محرومه نه کړي. دا اوه زنانه او دا د لویو لویو اولیاء کرامو سرداره وه. داسې زنانه تېره شوې ده. زما عزیزانو، مونږ او تاسو له هم پکار ده چې مونږ د خپل د اعمالو جایزه واخلو. رابعه بصري نه یو پیري چا تپوس وکړو چې ته خو ورځې هم نه اوده کېږي او شپې هم نه اوده کېږي، ویښه یې هر وخت کې او د الله تعالی ذکر کوي. نو ته ورته وی چې زه څنګه به اوده شمه چې زما رب ټوله دنیا پیدا کړې ده، اسمانونه، ځمکې، انسانان، جنات، پرندې، هر څه زما رب پیدا کړي دي، او زه د هغه نه په غفلت کې اوده شمه؟ دا هیڅکله هم نشي کېدی. هسې مونږ له معمولي غوندې څو پیسې راکړي لږې ډېرې، مونږ هغه ته څومره خوشحالیږو او هغه څومره شکرګزاره جوړیږو، د هغه څومره مونږ تابعدار جوړ شو. او د الله تعالی چې چا ځمکې، اسمانونه، مونږ انسانان او جنات پیدا کړي وو، نو هغه نه مونږ غافله یو. مونږ او تاسو له پکار ده چې مونږ هم خپل د اعمالو جایزه واخلو، چې مونږ دا اعمال کوو د کې د الله رضا څومره ده او خلکو ته دکلاوه څومره ده. مونږ حج کوو، عمرې کوو، زکات صدقات ورکوو، په ده کې الله رضا څومره ده او الله محبت حاصلولو لپاره څومره کوشش دی. یا مونږ صرف جنت ته د تلو دپاره کوو یا مونږ د جهنم د یرې نه کوو. نو الله تعالی دې مونږ او تاسو له د رابعه بصري غوندې سچا عشق د الله تعالی نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.